ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دا اللہ تعالی دا شان عمرہ حمدنا و شکرنا چه زمانگا استاسو غندی عاجزان فقیران گناہگاران اللہ تعالی خپل کتاب تا کینول اللہ تعالی پر خپل کتاب باندې ډیر مین دی یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې الله تعالی ته د ټولو نه محبوب سیز قرآن مجید دی اللہ تعالی تا دا خپل کتاب ډیر ګران دی قرآن کریم کې دې ته ویلي دي وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ
او قرآن کریم کی ویلی دی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. دا ایسی معمولی کتاب نہ دے، شاہی فرمان دے، دا اللہ تعالی صفت دے، دا اللہ تعالی ترجمان دے، دا اللہ صفت دے، دا اللہ حکم دے، دا اللہ تعالی ترجمان دے. دا دی خواتا راوستل دا دا اللہ پا خصوصی فضل باندې کیگی. اللہ تعالی آغا بختور باندې لوی احسانو کو. مفتی سے محترم اللہ دی عمر و صحت کے برکات واچی. نہ کالا اسی من خو پخلی باندې وایو آسان دی، خو مدت مدیدت ډیر لوی اوږده موده ده. دا الله زیات شکر په دې باندې چې نه کاله د قرآن سره صحبت شو. الله تعالی دې زمونږه تر اخیری سلګای پورې د قرآن ملګرتیا نصیب کړي، او بیا هغه ملګرو کشرانو مشرانو نوجوانانو چې هغه مفتی صاحب سره وفا کړی و او هغه قرآن کریم راغسته او نارینه او زنانو، الله تعالی دې د ټولو دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. لویه خبره ده چې مونږ ته یوالې نو هیڅ نه دي، چې د الله فضل ته یوالې نو لوی فضل ده. د الله تعالی لوی فضل له الله تعالی دې د قرآن کریم په حقیقت او د قرآن کریم په نورانیت باندې مونږ پوهه کړي. د دې عصمت د دې جلال الله تعالی دې زمونږ زړونو ته کوز کړي. قرآن کریم کلام الله دې، دا الله تعالی کلام دې، دا الله رب العزت کلام دې. دا الله تعالی د کلام کېدلو د دې ګڼ مطلبونه دي چې قرآن کریم دا الله کلام دی. دا خو موږ منو چې قرآن کریم دا الله کلام دی. قرآن کریم کې قرآن ته کلام الله ویلی دی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ. دا دا اللہ وینا دا دارنگی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یستمعون القول دا دا اللہ فرمان دی، دا اللہ تعالی خبر دا. دا موقع مناسب منگا داوائیو چې قرآن کریم دا الله تعالی کلام دی. د دې څه مطلب دی؟ یو مطلب چې کوم دنو مونږ وایو، نور مطلبونه زیات دي. قرآن کریم دا الله تعالی کلام دی. دا الله تعالی خبره ده، دا الله کلام دی. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب عالمان یو دا ذکر کوي چې دې خودون کې د الله دی. قرآن کریم د الله پیژنګلو راولي. منګه او تاسو اکثر په خپل معاشره کې یو سړی خبرې کوي نو خلق وی دا سړی د خبرو نه معلومیږي چې درون سړی دی، او ځنې سړی خبره کوي د هغه باره کې خلق وی یره د دې نه معلومیږي چې دا سړی سپک سړی دی. د خبرو نه وی پته لګي.
د خبرونه د سړی اندازه لګي چې دا څنګه دیو څنګه نه دی. شیخ سعدی عجیب سړی دی، نو هغه یو ځل داسې ناست دی. الله تعالی دې مونږ ټولو ته د سوچ توفیق نصیب کړي. حضرت تانوی رحمه الله تعالی ذکر کوي چې د ورځې یو 10 منټه سوچ په دې خپل تیر او ورځ باندې کول چې څه دې وکړل او څه دې بایلل، دا 10 منټه سوچ د سړي زندگی بدلې. یعنی چې سړی ماښامي کی او ماسخوتنی کی یو لږ سوچو کی چې ما نن د الله تعالی د رضا کارونه څومره وکړل او نن ما ځان له پیټه څومره جوړ کو. نو خبرو پوهیږي کنه، ځان له پیټه څومره جوړ کو. په دې 10 منټه سوچ دا سوچو کی نن آیا ما 15 منځونه پوره کړی دي، ټیک می کړی دي، په ټیم می کړی دي، زما زندګۍ کې د قرآن تلاوت راغله ده که نه ده راغله، 24 غنټې تیرې شوې، آیا زما په دې کې د قرآن سره لګ لګاو، د ایمان لګه خبره، د عمل لګه خبره ما اورېدلې ده او که نه ده اورېدلې، ما لږ الله یاد کړی دی، آیا ما په ګناهونو باندې استغفار کړی دی که نه مې دی کړی، او کنه ټوله ورځ مې چې کوم دی نو فیسبوک سره تیره کړې ده او لاس په باره بوزه. آیا ما وخت ضایع کړی دی که ما وخت قیمتي کړی دی؟ د دې ورځې به الله زما نه څه کوي؟ د دې یوې ورځې د کمې ورځې نه چې زما اوږې درنې شوي دي د هغې ورځې نه به ما سره حساب کتاب د منټ او د سیکنډ کېږي. نو آیا ما د الله رضا کې دا وخت تیر کو او که د الله رب العزت په ناراستیا کې مې دا وخت تیر کو؟ دا سوچ ډیر قیمتي دی. الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي. موږ اکثر بې سوچه ژوند تیرو. که موږ د ماښامي کې ماسوتني کې وده کېدو کې او لږ سوچ کولی نو کېدی شي زموږ د الله بیا فلمونو لا ډرامو لا ټیک ټاکو لا فیسبوکو لا غلبوکو لا دې له به ډېر نه تلل بیا زمونږ وخت په بیا ډېر نه ضایع کېدو. خو موږ اړ وایو نه چې څه دي او څه نه دي. شیخ سعدي هغه لوی سړی دی، وړوکی سړی نه دی او د لویو خلکو لوی سوچونه وي. نو هغه ځان سره سوچ وکړو چې سعدی عمر گرایا مادری صرف شد که چی خورم در سے و چی پوشم در شتا. سعدی ټول عمر دی په خروس کو په اغوستو کې تیر کو، جامې دی مزیداری نه دی، بوټان دی مزیدار نه دی او دارنګ خوراک دی ښکلی نه دی او ټول دی دا کې او دیو کې او بل کې او داسې کې عمر تیر کو. ګینې شیخ سعدي چې و د وړوکوالي نه داسې زبر غونډه کې و او ټول عمر دین کې تیر شوی دی، خو بس په خپل ژوند باندې خفه دی. وایي یو ځای کې په خپله ذکر کوي، وایي ګناهګار د ګناه نه توبه وباسي او موږ د نیکو نه توبه وباسو چې هسې نه د دې حساب راپسې وکړي، چې د دې حساب راپسې وکړي چې ته ماته نیکه حساب یې دې کې څه دي زما ما لرې کړي دي دا که ځان لرې کړي دي. هغه لوی خلق دی. شیخ سعدي سوچ وکړو وی مانا بس پریدا چې کوم عمر تیر شو سعدي تیری چپی تیری راتون کې چپی شمارا بس چې څه تیر شو هغه څه شو تیر شو. خو را روان وخت بس دی، نور به بس زیما او زما مولا وی، بس نه چا سره خبرې نه چا سره اترې، بس ضرورت مطابق ډوډۍ بخورم او خوب بکوم، نور تش عبادت بس. دا مونږ کله طالبانو سره ناستو کله عوامو ته بیانونه، زمونږ نه خو مولا پاتې شوی دی. این شیخ سعدي لوی سړی دی، عالم دی، زمونږ نه خو مولا پاتې دی. نو شیخ سعدي بس ارسه بس کړل،
نه خانقاه ته راځي نه مدرسې ته راځي نه ملګرو له بیټک ته راځي خپله کمره د هغې کې ناست دی یو چرکي غوندې ملګری راغی نو هغه ورته وایي سعدي یاره څه حساب کتاب دی سعدي ګم ګوپ بلکل د خولې نه چوپ نه وباسي خبره نه وباسي هغه ویلي قسم کړی دی چې زه چا سره څه نه کوم خبرې نه کوم دې مخلوق خو زه د کاره ویستلم پرېږده بس دی لږ اخري عمر کې توخه جمع کوم بیا ورته کله ملګری د یو طرفه راغی کله د بل طرفه کله د خوشحالۍ د طرفه کله د خفګان د طرفه وی د هر طرف نه چې کم دی نو وی هغه د خبرو د رستخان راخورئ خو سعدي د خولې نه خبره چا ورته وویل د کور والو کې چې سعدي قرآن کړی دی چې چا سره به څه نه کوم خبره نه کوم چا سره به څه نه کوم خبرې نه کوم نو هغه ملګري ورته وایي ما هم قرآن کړی چې دنه بدله زه خبرې وباسم ما هم قرآن کړی چې دنه بدله زه څه وباسم خبرې وباسم نو شیخ سعدي په خپل انداز ذکر کوي وی هغه ماته داسې ووي خبره د شیخ سعدي ده خو هسې د هغه ملګري د طرفه یې نقل کوي وی هغه چې کوم دی نو وی ماته داسې ووي که زبا در دهان خیرتمند چیست زبا در دهان خیرتمند چیست کلیدی در گنج صاحب هنر چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور وی آغی ملگری ما تو ویل که زبا در دهان خیرتمند چیست چه جب چه دا نو دا د اخیار سړي په خوله کې څه حیثیت لري د ژبې څه حیثیت دی وی هغې په خپله جواب وکړو چې کلید درې گنج صاحب هنر د یو کمالي سړي د خزانې کنجي ده د یو کمالي سړي د خزانې څه ده کنجي ده بیا ویل چو در بست باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور وی مات ویل چی جو در بست باشد چی داند کسی چی کلا د دکان ور بندوی او د دکان ور تړلوی او جرندوی نو چاته سپتا دا چی دن ملغلری دی او کبیلوری دی پتا نه لگی نو چې کله ور کولاو شي نو بیا پته سکیږي لګي چې یاره داسې دي کې جوهر فروش است یا پیلور واقع خوب ده خودی ټکی کی زمن کارو کې گلی دی درې گنج صاحب هنر جب چرا نو دا د سړی د کمالاتو ترجمانه ده جب د سړی د کمالاتو سره ترجمانه ده د جبې نه پته لګي چې دا سړی کمالی دی او کنه کمالی نه دی چې خبره وکړي نو پته لګي دغه شانتي قرآن کریم دا الله کلام نه قرآن کریم دا الله خبره ده که قرآن کریم نه راغله قرآن کریم نه راغله نو منگ با اللہ نوے پیجاندلے زمانو خبر بونشو اللہ تعالی دا قرآن کریم در آتلو نمخ کی خلقو پا خالق پیجاندو خلقو پا رازق باندی پیجاندو خلقو پا مالک باندی پیجاندو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله کتل دینا تپوسو کی دی مشرکانونا چل دی کائنات پیدا کون کے سوک دے دی نور و سپگمائی دا انتظام چل ان کے سوک دے نو دی لام پا قد اللام چی دے
او نون تاکید ثقیلا لیقولن یعنی دای د جبی آواز نه دی دای د ضمیر آواز دی لیقولن خامخا وای دی الله خالق سکو بیجندو خالق بیجندو قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ليقولن الله فسيقولون الله رازق سوک دے دسترگو دو غگونو مالک سوک دے باران سوک ورئی مڑی جواندی سوک کئی وی لیقولن اللہ سوک کئی گورا اللہ پی جاندو پس سب صفت باندی پر رازق خالق پی جاندو رازق پی جاندو مالکی دا قرآن کریم کی دین قرآن ڈکتے ماں سے اشارہ ہوگا واللہ تعالی نبی جاند پا صفت دا الہ باندے او اللہ نبی جاند پا اللہ باندے قرآن کریم وی وما یؤمنو اکثرهم باللہ یا اللہ خیرو کے وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون پختو کے بے آسان ہوئیو اللہ تعالی فرمائی دیر خلق چی دی دیر بگی بیا ہوئی دیر خلق چی دی دیر چی دی وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دیر خلق چی دی سرد دینا چی اللہ خالق منی سرد دینا چی اللہ رازق منی سرد دینا چی اللہ ڈوڑے ورکون کے منی خو سرد دینا دا امرت سر سکان دی و دو غرغشتو اندوان دی گروی سرد دینا اللہ وی وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہ منی سرد منلونا اندوان دی دا خلق بری مشرکان نکوئی گی نزد گمی ہوئی دکھا دیو چلا مشرک بچا دا خسڑے گی نا سب پتہ لگی چدا سری کانا خدا دی اندوان ہوتا و شکان ہوتا و دی خلقو تغیلے کی گی اللہ منی سرد منلونا چے کمدنو مشرکان دی کافران دی اندوان دی قرآن ہوئی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونا واکثرهم الکافرون بیا پکی اکثر روڑو وی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونا منی نعمتون دا اللہ چواتوائی چا پیدا کرے نصر وی چا اللہ چوی باران سو کو رئی وی اللہ وی دا اسمک دا چا دا وی اللہ چی اسمان دا چا دا اللہ ڈوڑے دا چا خرو اللہ یعرفون نعمت اللہ دا اللہ نعمتون خفیزنی چی دا من بانے چا کردی دی اللہ کردی دی خسم ینکرونا جیبا خبر قرآن جیبا کتاب دیا تو گورا تا دی یعرفون تا گورا دی ینکرون تا گورا تو جدا دی سویا وی منی اوما و انکار تیم کری لکا وی یعرفون پی جنی دا اللہ نعمتونا چی دا اللہ دی دا اللہ کردی دی دا اللہ کردی دی خو اللہ وی بیاتی نوم انکار کی دا انکاری چی شے دی زمان بخبر وینو بوئی گنا ثم ینکرونا واکثرهم الکافرون او زیاد دینا نا قدر دی دا اللہ تعالی دا دی نعمتنو یعنی دا الوحیت حق نادا کے اللہ تعالی پا نعمتنو باندی پی جنی خود نعمتنو حق نادا کے اللہ نے پی جنی پا صفت دا الوحیت باندی صفت دا چا باندی الوحیت باندی چھے الہ سوک دے اللہ تعالی دے قرآن کریم کلام اللہ دے
کلام الله دی د کلام الله مطلب دا دی هغه کلام چې خلقو ته خودون کې دی د الله زما به دې خبره باندې پوه نه شوي که نه یا الله خلقو ته خودون کې دی چا قرآن مجید بسته هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد هذا بلاغ للناس دار سول لخلقتا خوندی کولو کی خودلو خکولو ندی هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول لی خلقتا چه ورسول شي نو لینذروا به دی به خبردار کړی شي نو چې خبردار کړی شي نو پوه بشي چې انما هو اله واحد پته به ورته لګي چې اله هغه دی یکیو اله بس کی حضرت تانوی رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کوي وای چیست قرآن اے کلام حق شناس چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب الناس آمد بناس وی چیست قرآن اے کلام حق شناس وی دا قرآن چی شیده وی دا حقیقت نزان خبره کنا حقیقت نزان خبره دا قرآن سسیز ده ویرون مائے رب الناس آمد بناس دے خلقو تا اللہ خیو خلقو تا سوک خیو دا اللہ خودون کے کتاب دے منگ تا اللہ خیو چی اللہ رب العزت سوک تے اللہ چاہتا ہوئی الہ چاہتا ہوئی قرآن کریم نو الہی نپی جندو الہی نبی جاندو نو چه نبی علیہ السلام اعلانو کو سیو کو اعلان ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اعلانو شو نو وربل شو خلقو میدا دے سکی اجعل الالہت الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب دا خوب کلا ناشنا خبر شروع شوی دا خوب کی نوے مولا راغی سار بان کی نوی ٹاپا دا دے سوئی منگ وایو چه دا جوان زیبداری دا یو نشی ادا کولے دا دیر خلق چه کمدنو دا جوان دا کارونا اگا سر ترسئی او دا گنو آلیہونا یو جوڑ اجعل الالہت الہا واحدا دا قرآن کریم دا خبر پہ ناشناوا دا پسوا ناشناوا اذا ذکر اللہ وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ چرا لا الہ الا اللہ ہوئے نو اسدہ سے بعد غٹشی اشمئزت قلوب الذین توم شدہ سی بدا پہ لگی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا دا مسئلہ دا وطن آشناخ کاری دا چی الہ اغا سنگا یو شو گورا پوہ نشوی دا زو خالقی سمانو یو خالقی یو مانو رازقی یو مانو مالکی یو مانو الہیو نمانو پوئے گی گنا الہیو نمانو نو قرآن موئی پیغمبر موئی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قرآن دیل راگی چوی لا الہ الا ہو الہ یو دے الہ سے دے یو دے
دی مسئله کې مسئله وا خوس منګه قربان جاو زمنګنا الله الله منګ نه یو خبره ته وګ دی ښا توبه الله زماره په توبه زمنګ نه دی یاره خو اوس چې کم ټکه وامه هغه خلق لمنګ زمنګ یو ملګری والله دې غریق رحمت کی هغه ته مې دا پلان کې خود را کما کله سم خر دی هغه ما ته وی چپشا خربتی تو توخیجی به خربتی ست توخیجی تو توخیجی اوس کوم ځان ته د لگان وایو په خدای کې نو که دله برانه تو توخیجی من باندې دله ټکه کم نه تاسو به چولې ز کنزل منزل نو کوم ځاول ځان یادوما من په ځان یو لیبل لګول دی استاد کمزوري ده استاد څه ده په دې کمزورۍ ټکی من ځان له بن مازی را واکړی ده په دې کمزورۍ ټکی من قران پر خودل را واکړی دي په دې کمزورۍ ټکی باندې من د منز مسالې د کول را واکړی دي ځان له په دې کمزورۍ ټکی باندې اسلام عملی کول په خپل ژوند کې راوستل دا موږ ځان له سکړی دي روا کړی دي په دې کمزورۍ ټکی باندې موږ ځان له په غم او په خادای کې ټنګ ټکور دار سکړی دي روا کړی دي دا کمزورۍ ټکی موږ سره یو داسې شی دی چې دومره عجیبه خېټه ده چې موږ په ځان له هر ناروا روا کړی دي حالانکه دا یو خطرناک ټکی دی خطرناک ټکی دی چې ته تاسو څوک د منظور وای او ته استاد څه ده کمزوری دی چاته قرآن لا یاره استاد څه یاره دا لګ لګ سورتونه خو یاد کا کنه یاره استاد څه یا لکه د ایمان نه مسلې خو زده کوي ایمان زده کول څه دي فرض دي نو ایمان نه مسلې خو لګي څه کا یاره استاد ولا کمزوری ده که خادای کی ډمان نه اوستي الګا داستا په دې خادای کې داس کې والله استاد کمزوري ده لکان دي زوره ور دا ټول مونږ ځان له په کمزوري باندې سکړو خود دې ټکی خطرناکي ده توا وګو ته کې دی دا دومره خطرناک ټکی چې دا په الله اعتراض دی ته وای چې څنګه زبوام چې داسي چې ته وای چې زه ته د مونږ وام ته وای سره کمزوری ده ستاسو مطلب دی وای ته ستا مطلب دا چې ما د امون سکول نه شو الله رب تعالی باندې فرض کړی زره دې مون جوګانو ما او ما باندې الله د امون څخه کړی فرض کړی ته چې وای چې قرآن مجید د تزوام وایا ته وای څه کمزوری ده ستا مطلب دا چې دا زما د ویلو نو الله رب العزت را باندې زیاتې کړی چې بار نه را لګلې تر دې ټکی نه خبري دلته وته وای ګناه وته وای به غیرت ما دلای او کنده کوم خبره ده ځان خدای مازی په دې خلاص کړي کمزوري ده الله تعالی وای انما يريد الله ويريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا الله سانتیا راوستلنو قران راولېګو قران څنګه راولېګو ځکه دا انسان ډیر کمزور یو د کمزوري د وجه نه ولا قران څه الله وی دې کمزور یو د بیا طاقت د سزا نه لرو د دې وجه علما قران راولېګو چې د سزا نه شي بچي او ته وای کمزوري دا او کمزوري دا اوس د تزنق د یو خپل چې کم دنو بیکارتوب به وای بیا مسله سو یری ګم کنه یار یو مسله خو نه زمون بیکارتوب ته یو څو ما لومبه خپکیږي ما خپلو کې ناسیو کنه انو لګاس صفا صفا خبري لګي خي اولنې بیکارتوب د زیادو زمون چې کم الګ سکول ته زی ستزي سکول ته هغه بسته پیژني ها او بیجو ټوپای د سکول هغه ټوپای د سکول جرابي د سکول بوټان پراکټر مانیټر پرماستر هډ ماستر سکاؤٹ پوزیشن اسمبلی علامہ اقبال کی دوا قومی ترانہ ټول اصطلاحات د سکول پیژني کې صحیح شو یا ودا خورا سره ومنل شو کړل دوی مخاله
چې کم سړی دکاندار دی په موږ کې کم سړی څه دی دکاندار دی دکاندار سکیل پیژني که نه پیژني که نه ها کیلو کاڼې نیم کیلو کاڼې دړی کاڼې پیژني که نه پیژني پاو نیم پاوې پیژني که نه پیژني چټاکی د چټاکی قیمت د پاو قیمت د نیم پاوي قیمت ټول پیژني که نه پیژني دام شکر دی ومنل خالی چې کوم سړی په موږ کې زمیندار دی لور رمبې ترانګړ چارنای پیژني که نه پیژني لو ګوډ للون پیژني که نه پیژني چې کوم سړی بټای چلی هغه لوډ ماشین ګریډ چوکې تړل بنډلې تړل پیژني که نه پیژني دا د زمیندارۍ ټکي ټول پیژني که نه چې کوم سړی ډاکټر دی ډاکټر دی هغه انجیکشن کیلونا ډراپ سیټوسکوپ میټوسکوپ ساواخله والا سیز دا ټول پیژني که نه پیژني دا نومونه ولا ورځي که نه ورځي پیمان وایي وایي ورځي که نه ورځي نه ورځي ورځي مطلب مې دا و چې کوم سي سره د چا څه وي کار وي لکه ډریور دی هغه سټیرنګ څه کوي پیژني تا ګوره سټیرنګ ته کې د چا دی د انګلیش ته زمونږ نه پیچ هیر شو پخوا به ورته مونږ پیچ وي پیچ تاو کا پیچ اوس ګوره هېڅ چاله پیچ نه ورځي سټیرنګ تاو کوئ سټیرنګ ښه دا ایکسلیټر ته کې دا د پښتو دی ایکسلیټر ټولو له څه کېږي ورځي کلچو بریکو ګیرو ورځي که نه ورځي په هغه دننه چې پکې کوم څیزونه دي په انجن کې هغه ټول پیژني که نه پیژني ګوره ډریور دی پوچی غونته هغه له دا ټول څیزونه څه کوي ورځي ورځي که نه ورځي تاسو وایئ چې دا ده څه لیونتوب شروع کړی دی خو غوږ کښېنئ اوس موږ مسلمانان یو که نه یو الحمدلله یو که نه یو که نه زمونږ د مسلمانۍ اولنۍ کلمه چې موږ پې مسلمانېږو کومه ده لا اله الا الله محمد رسول دا موږ وایو چې سې روزه کې لاړ شو وایو صحیح ده که نه چې درس کې ناست یو نو وایو چې هسې کښېنو نو وایو چې دې کلمې په مطلب ځان پوهې کول څه دي فرض وایو که نه وایو وایو او دا فرض هم دي د دې کلمې باندې ځان پوهې کول څه دي فرض دي په دې کلمې کې څه دي ته به وایې لا دی اله دی الا دی الله دی دا ټول ټکي زه هم تاله د لا معنی هم درځي د الا هم درځي د الله هم درځي خو تاله چې نه درځي نو یو ټکی نه درځي چې هغه د اله زمونږ بیکارتوب دا دی چې زمونږ 10 کاله 10 کاله 15 کاله 20 کاله 50 کاله د مسلمانۍ وشو مونږ الوهیت نه پیژنو پیژنو چې الوهیت څه ته وو په دې کلمه کې ټول الوهیت د مخلوق نه نفي کړی دی چې مخلوق کې دومره الوهیت نشته د نوک د سمره الوهیت په مخلوق کې نشته او ټول په ټوله الوهیت صرف د چا دی د الله دی الوهیت څه ته وایي نسبه مخلوق به ویته نیولي دا د کوستانانو خبره خپله به ویته نیولي دا زمونږ بیکارتوب دی زمونږ مسلمانۍ سره کار دی او د مسلمانۍ اولنۍ کلمه چې الوهیت دی هغه موږ نه پیژنو د مسلمانۍ اولنۍ ټکی اسلام دی اسلام موږ نه پیژنو یقینی خبر رہتا کوم اسلام کیا ہے نماز پڑھو زکات دیا کرو روزہ رکھو جب پیسے وہ مل جائے تو کل کل چکر کے لیے حج چلے جاؤ بس نہ اسلام ہے اسلام دی اسلام نه موږ نه یو خبر چې اسلام څه ته وایي زمونږ بیکارتوب دا دی ما بل ته کې بیا ورسره ته وایه هغه دا دی یاره داسې به ووایو چې زمونږ ګناه دا دی ګناه دا دی چې موږ د اسلام اصطلاحات نه زده کوو د انګریز اصطلاحات زده کوو ګوره دا بجلی چې لاړه شي او چې بیا ولګي دې ته څه وایي بابا نه تاسو کا چې ټکی سکول نه دی ویلې هغه وایي ای پی ایس ګوره شي زده کړی دی ای پی ایس زده کړی دا غټ غټ چې پراتی دي تاسو وایي بیټري دا پښتو ده بیټري ولا خورځي یو پی ایس ولا خورځي پاکې ولا خورځي بلپ ولا خورځي د مسلمانۍ اصطلاح الوهیت ته اولنۍ اصطلاح او موږ د دې اصطلاح نه خبر نه یو
قران کریم دل راغله دی چې خلقو ته الہ خي خلقو ته سو خي الہ خي د کلام الله مطلب دا دی چې خلقو ته الله خودن کې کتاب سو خودن کې کتاب الله خودن کې کتاب زیب النساء ویلیو وی در سخور مخفی منم چوبوی گل در برگ گل وی در سخون مخفی منم چوبوی گل در برگ گل هر که دیدن میل دارد در سخون بیند مرا وی در سخون مخفی منم چوبوی گل در برگ گل وی خپلو خبرو که داس پټیما لکه څنګه چې ګلابو کې بوی پټوي نو هر کې دیدن میل دارت در سخون بیند مرا دیدن به رؤیت قلبی په معنا والم هر کې دیدن میل دارت در سخون بیند مرا چې څوک ما پیجندل غواړي نو ما دې په خپل کلام او پیجني ما پیجندل غواړي نو ما دې په خپل کلام او پیجني نو الله تعالی اغا پی جانی نو دا چانبے پی جانی دا قرآن کریم نا قرآن کریم دا اللہ لنڈ پی جن کلو کردی دا مختصر چی الوحیت دا بل چاند دے صرف دا بس لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام پر لار روان دے سڑے ہوتا ہوئی تا خلق سترہ بلی چی دی ټول تا سره سکی جګړه کوي تاسو څه کوي جګړه کوي نبی علیہ السلام کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی او فرمایل وې دا غو مثال خو د بنجاری وو کس په کته چې خدای سوق په سودا والی کنه ورته وای چې ولې وا به وړي کاکا ولي وا به وړي زخل کو تداوامه لاند خبره ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا هغه کاکا وته وای کاکا وته وای وی هاذا امر تکرهه الملوک وی دا خو یو داسې میشن دی راوړی چې دا میشن د خانانو د ملکانانو د اکابرو لیډرانو او د بادشاهانو حاکمانو وزیرانو غلطو پیرانو غلطو ملیانو دا غی دا میشن خوخیگی نا یعنی خانان ملکانان لیڈران افسران اغا چی کم دن استا خلافی مڑی سو چی جوندی بدیم سوی خلافی طول بچی کم دن استا سوی خلاف هازا امرن تکروه الملوک لگ وقت دی ای بی توجهی خشنه دی کامل توجه دا عبادت تے قرآن مجید تا فاستمعوا له انصتوا مکمل غوږ وته کېدی او انصتوا نور کارونه وای پرېږدي بس متوجی سچاتا قرآن کریم تا کان کول کے سنو وورا خبر اوس وای امر تکرهul ملوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دی بیان لته نو دی خلکو ته مسالې کولې زموږ نه پښتانه وته مسالې وي نو خلکو ته بیان کو نو داسې میله بچي و کم ځای کې نو هلته بلاړو چې خدای اوس کم ځای کې راجم شي څو د څو کومه مسله وکړه ابو بکر صدیق په سره غش کو دی و سره نو د خلکو ته وی ډیر خملګری دی تاسو لږه خبره خیر ده سکی واوري اول به ولا ذهن سکو جوړ ابو بکر صدیق یوي قبیلی لاړو هغه خپل خیمه خپل حلقه او پاغه میله کې هاي وتوی یو ملګری دی او ډیره خپل خبره کوي وای اوري کمانه ښا کینی بس پرې دا وای دا خبره هغه وته را دي شي خبره وورو وقت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای تسوای نبی علیہ السلام وتعالى خبره وکړه قول لا اله الا الله تا سره ستاره خبرې دلیل سره چې زه د الله د طرفین صحیح نه تا سره د دې خبرې څه دلیل لې چې زه د چا د طرفین الله طرفین
نبی علیہ السلام تاسو ته به څه دلیل واما خو چې راتلم نو یو آیات راغلی تاسو یې لږ واورئ هغه آیات زما دلیل دی قرآن دی هغه آیات زما څه دی دلیل دی چې کوم آیات راغلی دی ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون او د بلا زامونو په قرآن په زور پوهېدل هغوی ورته وی بېشکه دې کې شک نشته دا تا چې کوم میشن راوړی دی ډېر ښه پروګرام دی خو ته چې کوم دعوت ورکوې ته چې کومه مسله کوې کومه مسله کوې لا اله الا الله ان الله یأمر بالعدل والإحسان دلیل دی لا اله الا الله ته چې کومه مسله کوې نو دې کې به اجمیانو سره جنگ راځي ګورئ په دې کلمې باندې پوهېدل د بلا زامن د دې الوهیت باندې څه کېدل پوهېدل وایي دا خو په کسرا چوټ دی دا په قیصر گزار دی دا په غلطو حاکمانو په غلطو لیډرانو څه دی گزار دی نو ته به عربو سره هم جنگ راځي او عجمو سره به هم جنگ راځي نو موږ یې د سره منو موږ یې د سره منو خو که عربو سره جنگ راشي نو تیار یو خو که کسرا سره جنگ راشي نو هغه سره زمونږ روغي ده نو هغه سره خودچي کولی زما په خبرو پوهېږئ که نه هغه سره وایي جنگ ته تیار نبی علیہ السلام ورته وی نیمه یارانه مې نه لګي یارانه به پوره کول غواړي زما مقصد دا دی چې الوهیت موږ نه دی پیژندلی هغه خلکو پیژندو هغوی پیژندو نو هغوی وایي لیډران به بدې شي دا مسله د لیډرانو څه کېږي بل ورته وایي اذن تحاربک العرب والعجم عربیان او عجمیان هغوی به د سره جنګ کوي وی عرب او عجم به سره جنګ کوي موږ الوهیت نه دی پیژندلی ولې ځکه موږ قرآن نه دی ویلی موږ قرآن نه دی ویلی که موږ قرآن کریم ویلی وی نو موږ به اله پیژندلی و موږ به اله پیژندلی و چې قرآن کریم اله چاته وی او قرآن کریم دا وی چې الوهیت صرف د الله دی د مخلوقو نه دی صرف او صرف د چا دی د الله دی اله موږ او تاسو پښتو کې خدای وایو خدای صرف څوک دی الله دی بل څوک خدای نشته او چې څوک حاجت روا وي نو هغه خدای وي چې څوک مشکل کشا وي هسې وي خدای وي ته به ډېر د کلمې روڼه ووینې چې هغوی به دا وایي علی مشکل کشا ته به ډېر د کلمې روڼه ووینې چې هغه به وایي داتا گنج بخش ته به د کلمې روڼه ووینې چې هغه به پیر بابا ته وایي چې دا د اولاد ورکوونکی دی د کلمې روڼه به ووینې چې هغه به وایي عالم الغیب څوک دی نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیہ السلام تبا عالم الغیب وی نو دا کلمه دروغجنه ده دی په دې کلمه پویا کلمه باندې پویا نه دی الوهیت د الله صفت دی د چا صفت دی د الله صفت دی دا به صرف او صرف د چاوي د الله تعالی به وي قرآن کریم دی راغلی و نو چې ختمی سر کې شروع کوي نو الحمدلله الحمد لله نو چې کله اخلاصي نو قل هو الله چې شروع کوله د قرآن نو الحمد لله الحمد لله صفتنا د خدای توب چې دي صفتنا د کمال چې دي نو صرف او صرف د چا دي د الله تعالی دي صرف او صرف د چا دي دا الله تعالی دی نو چې کله قرآن کریم سر ترسي نو وی قل هو الله احد وایا
چې د مینې ځای د یارې ځای د تمې ځای هغه د یکیو قرآن کریم کې الہ یو راغلی دی په دې مطلب باندې چې د تعظیم او د احترام ځای صرف څوک دی الله لاس په نامه ودرېږي نو چاته به ودرېږي الله ته رکوع کوي نو چاته به کوي الله ته سجده کوي نو چاته به کوي الله ته پیر ته به نه ټیټېږي قبر ته به سجده نه کوي قبر ته سجده نه کوي پیر ته به نه ټیټېږي چې لاس ولخ کولی او تر نامه پورې ورته څه شي ټیټ شي منخته چې دا به د چا په نوم وي د الله په نوم باندې به وي لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا برهان دا الله رب العزت حق چې دی نو هغه مخلوق له نه ورکوي را مدد شوه صرف چاته وایي اللہ تعالیٰ تو وہی مشکل کشا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا حاجت روا فریاد قبل ان کے صرف سوکھ دے اللہ تعالیٰ دے بل چاہتا بارا مدد شنوائے چرا مدد شلوی ازوانا دا بغداد شاہی میرانا او مانی ولی لمن دا بنوائے صحیح دا دا قرآن مجید کی الہ پا یو پا دے مطلب راغلے دے صحیح دا دویم قرآن کریم کی الہ راغلے دے پا مانا دا مطواعی مطلق چی دا چا اڈر منل کیگی توجہ غوارم دا الہ مطلب دے دا عبادت لائق خو یو عبادت چی دے یو عبادت تے شکل دے عبادت او بل دے حقیقت دے عبادت شکل دے عبادت تے اڈر منل سمانل اڈر منل چکم ذات اڈر منل کیگی ہر یو واغتا الہ ہوئی سو تو ہوئی الہ ہوا تو ہوئی چھے چا اڈر منل کیگی واغتا سو ہوئی وردا دے ایمان مسئلہ نا او دا دے کلمی مسئلہ دا زان پہ پنکول غواری خان او زمان خوب تکرارو شکانا هو المسک ما کررته یتزوّل اللہ اللہ ماوی دا الہ ورداز دا کوئی دا فرض دی دا الہ یو مطلب دے دا احترام او دا تعظیم زائے چھے دا چا خدای احترام کی گی تعظیم کی گی راغتا الہ ہوئی سو تو ہوئی الہ ہوا تو ہوئی دا معنی قرآن کردی دا بلا زائنو کے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا الہ د عبادت زائے او دویم مطلب الہ چی دے نو د اطاعت زائے او د اڈر منلو زائے ان الحکم الا للہ الا له الحکم الا له الحکم وهو اسرع حاسبین ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ حکومت چی دے و حاکمیت چی دے دا بس صرف دا چاوی گورا جیل کی یوی ہستے بیان کردے سکی
او کامل توحید بیان کړی کامل توحید وای ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون وای ان الحکم الا لله خازن اٹھاؤ نو حکم معنی سکڑے خازن وای ان الحکم الا لله زی خالص په پښتو کې وام چې پوه شو پی د او کام مکا ویلو اختیار صرف د الله دی او کا مکا د دې اختیار صرف د چا دی صحیح ده خازن لیکلی مل قضاء بالامر والنهي الا لله د حکم ایجابی او د حکم سلبی اختیار صرف د چا دی د الله دی دا اوکا دا مکو دا واجب کو دا فرض کو دا حلال کو دا اختیار د چا دی دا الله دا حرام کو دا ناجائز کو دا بند کو پدی پابندیو لګولا دا اختیار د چا دی دا الله تعالی دی الہ آغا ذات تو وی چه داغا اڈر منل کیگی او اڈر داغا چلول کیگی دا فرعون یو تیر شو یاد پیستاسو آغا چه کمدنو شہیدی آزادی مثل آغا چه کمدنو یو خبر کڑی وا قرآن کریم پی یو فتوہ لگولی دا فرعون وی ما علمت لکم من الہ غیری ما علمت لکم من الہ غیری ویزت تاسو دا پارا یا مصریانو ماتا زمان علاوہ بل الہ ندے معلوم دی خبر تم فکر دے فرعون وی ماتا یا مصریانو ستاسو دا پارا زمان علاوہ بل الہ ماتا ندے معلوم یعنی ستاسو الہ زیما توجہ غوړو داده چې وی زستاسو سیما الہی ما سیما الہی ما نو دسو ویلو چې اسمان ما پیدا کړل زمکه ما پیدا کړل دسو ویلو چې ګینی تاسو ما پیدا کړی دا ویلو تاسو ما پیدا کړی ویل شو چې دا ویلوي چې تاسو ما پیدا کړی دا بارانو زوروما او تاسو له ډوډۍ زدر کوم دا ویل شو کدا ویلوي نو پاغه دربار کې وسوک سپینګری وو د دنه مشران لکه د دور عمر نو صحیح ده کنه تاریخ وګورئ انو هغه وو تویل چې دستا کونی پمپر ودا تمنګه چاو پیغور به ولا ورکړو کبل نو ورکړي ویلی به وتا چې دا څنګه وای چې تاسو ما پیدا کړی تلاوینا موږ پیدا شویو تلاوینا دا باران بس کېدو واریدو تلاوینا دا انور بس کېدو راخته تلاوینا دا انور به پریوتو ته څنګه وای چې الہیم هغه وسره منلم نه قران منلې دا وسره مصریان وسره سکړي و منلې و الله تعالی په فرعون پتو لګي وی اذهب الى فرعون انه طغى فرعون پسې ورشا او د حدود کراس کړی دي فرعون پسې سشا ورشا د چې کم دنو حدود کراس کړی دي فرعون د حد نه تیر وتلې د بکار وی چې اډر تصریح وي او دی وی چې زاډر کون کېم ما علمت لكم من اله غیری اوس فرعون چې دی فرعون ځان ته سوی الہ وی اوس زمون خلق بسوی وای فرعون د خدای توپ داوا کړي و یره ډېرلی وزیو د خدای توپ داوا کړي و دا کومه داوا و چې فرعون د خدای توپ کوله او بیا تنن وګوره چې نن وخت کې داسې فرعونیان شته او که نشته داسې فرعونیان نن شته او که نشته تا ته دوره شي ملاو شي چې دنیا به د فراغ نه وډکوي فرعون چې ځان ته خدای ویلی و
داغي خدای توب مطلب قرآن ذکر کړی دی. زه طلب کوم ته کې آیات واما سوره زخرف کې وای الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين. نو قرآن وی فاستخف قومه فاطاعوه. قرآن دے بس خو اللہ ری پی منگ پوئے نا اللہ ری پی منگ پوئے اللہ دی منگ پر توحید پا مسئلہ بانے پوئے گی کامل توحید دانا چی آوازی بوائی چی مڑی اللہ سنشی کولے او مڑی بانی صدارو او جواندو تب سنوائیو زکا بیا سڑی پا سکور ترازی اب یا سڑی پا سکور ترازی نا مڑی باوم اللہ سر نہیں صدار کو او جواندی باوم دا اللہ سر نہیں صدار کو. نہ لیڈران نہ افسران نہ وزیران نہ کلی الکان او نہ روپائے دا با اللہ سر نوکرے دا با اللہ سر نہیں صدار کرے. فرعون وی دا فرعون دا خدای تو مطلب داو وی علیس لی ملک مصر ولی دا مصر اختیار زمان ندسو. گورا فرعون زانتا خدای وی دا خدای تو مطلب داو چھے مصر کی اڈر زما چلی گی مصر کی اڈر زما چلی گی دا دی کنٹرول ما سر دے داغی اولی دلیل دا دے چھے حاضل انہارو تجریمین تحتی ستاسو اقتصادیات ما سر دی چھے زنیر کلاوم نو کلاو بیکم او چھے چاہتاو ببندوم نو بند بیکم که پیٹرول ورکوم ور بیکم که بندوم نو بند بیکم که غنم ورکوم نو ور بیکم او که بندوم نو بند بیکم که عالمی پا بندی پچا لگوم نو بے لگوم او که نی لگوم نو نی لگوم علیس لی ملک مصر وازی الانہار تجری من تحتی. گورینا زما مقابل کی موسیٰ را پاسیدل دی او اگا زما پا خدای توب رد کئی او زما پا حکومت سکی رد کئی نو موسیٰ سر دیسو دسر غنم نشتا پیٹرول نشتا اقتصادیات نشتا بینک بیلنس انصاف کارڈ انکم ابل ٹیکس بے نظیر کارڈ اغور سرا نشتا دسر سیدو دے پخپلا خوار دے سر جنتونو خبری کئی سنیرون یادئی سہوری او غلمان یادئی خوالا یکادو یوبین منگ پی نپوئی گو چی دا سوئی منگ لنغت پکار دیا دیوئی منگ دا دل تلو گمرو دیوئی جنتون اعلاٹ کئی دا دی سوئی لا دا سوئی او دے چرا پاسی دل دے او حکومتی قارونو کی گوتی وئی نو دتا دا رنگ چاچا ولدے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذاب دتا دا گل چا لگا ولدے چھ دے قانون چیلنج کئی او کد سر دمر اختیاری نو جاء معه الملائکۃ مقترنین د سر گارڈ کم دے او فوج کم دے او زخذ الاوتاد یم دا میجرانو افسرانو فوجنو والیم د سر سوکتی پدی خبرو باندے قوم فاستخف قومه اغی کمقل کرل فاتواعوه نو اغی والا اغا خدای توب امنو فاتواعوه اغی والا خدای توب امنو. گورا فرعون دا الوحیت دعوی کڑیوا دا الوحیت دعوی کڑیوا اس گورا بوتان عصر حاضر اقبال اوزائی کی وہی بوتان عصر حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں بوتان عصر حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائی کافرانہ نہ تراش آزارانہ. وہی دا نوی دور نوی بوتان آغا سائنس سرام او ٹیکنالوجی سرام
قبرونو نه خلق پخپل بیغم شو بوتانو نه خلق بیغم شو خود دغه ساينس او الہاد ځای ساينس او ټیکنالوژي او دی نوی تعلیم نوی بوتان راړل او وی ویل چې پلان کې لیډر هغه زمونږ د ژوند رهنما دی اغي ځان سره نوی بوتان راوړل چې زما علم زما تعلیم هغه چې کم دنو مال کافی دی ما ته بلی وحی تاجت نشته اغی نوی بوت راوړو چې د خواہشاتو بوت د شبہاتو بوت د لیڈرانو بوت اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ صنم کا دائے جہاں اور مرد حق خلیل یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے دا ټول دنیا بتخانہ دا او دا قرآن آواز لگا ان کے اگر ابراہیم نو سے دے ابراہیم نو سے دے لکه څنګه چې د الله رب العزت په مقابله کې د ګډي بوتان او قبرونه منل دا شرک ته او حرام دي دغه شان د الله مقابله کې پارلیمنتونه اسمبلی او د الله مقابله کې د غوخي بوتان او لیډران منل هم شرک دي دا هم شرک دي دا غینه بایکاټ کوي د سورت اخلاص مطلب دا دی چې د هر سن اخلاص او صرف د چا الله قل هو الله احد وایا بس کوما وایا بس کوما اندریرا میں تراش و میں خراش دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباش دا آخری سلگے پوری دا آواز دے بس کول نشتا ہوا اللہ احد گورا اللہ 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 دی منگتا اللہ نصیب کی مولا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی حج لتلو ملتزم سر اولاد دے اللہ دی منگ طولو دے نصیب کی ملتزم سر اولاد دے نو اے خدایا کوئی تجھ سے کیا کوئی کچھ مانگتا ہے امداد اللہ تجھ سے تجھ کو مانگتا ہے اے اللہ خلق راغلی دی سوک تانا سغواڑی سوک دانا سغواڑی امداد اللہ تانا تاغواڑی امداد اللہ تانا تاغواڑی اللہ تعالیٰ دی منگتا اللہ نصیب کی اللہ تعالیٰ محبت چی نصیب شی چی سوک بیاسی ہوئی نو آگا طرف تا بدی ذہن زی بس بیا سوک یادی کنا خلق کوئی ویسس خیس کے کنا چی اللہ تعالیٰ دی پسڑکیو کنا نو بس بیا چی ایلغن تا کی تو با ایلغن تا کی سوک چی کم دنو دا تذکرہ کئی دے وی خواہ دا اللہ یہ رخ بس ماشاءاللہ دی رخ کلی مسئلے ذہن بچتا زی نو دا دا مینو دا پاریوی ہوا زمان دا غافلو دا پاریوی اللہ دا مشرکانو دا پاریوی احد دا شرک نا توباو باسا موحد شا آغاری رالم مڑا دا شرک نا توباو باسا سشا موحد شا او پا موحد کی کلک شا پا توحید کی کلک شا چھ مائن شی ہوا چھ سشے شی مائن شی بس مڑا چھ دا توحید او ایمان کل مینا شوا کنا والذین آمنو اشد حبا چھ دا کل سشے شوا مینا شوا بیا بدا ضمیر آواز وی ناخوشی تو خوشبوت اے جان من ناخوشی تو خوشبوت اے جان من دل فدائے یار دل رنجان من بیا بدا اللہ رب العزت چکم ناخوخ ستا پیسلی وی ستا پا طبیعت گرانی لگی اگا بدل تمرا مزد رکی چا سوائی ما ایسے ہوتا پوس کو یو سڑی محبوب وی دا یو سڑی سے وی معشوقہ وی او دا معشوقہ ورو کیو سپیڑ ورور کیو درس شی روائی چی دا پاسا پیخ پا کی دی دا پاسا پیسے کی دی ابل یو سڑی راشی دے سڑی ردا سکی لری شوے دے محبوب تا ولوی لری شپا دے عجز دے سی خدا خپای خدا تبا ظالم چاہتا وائی ہاں سے منن لوگ من تا کہ خیر دے کنا پا دے خوال سکوئی
دا محبوب دا چې کوم لاندې پروت دی وته خدای خو دې غرق کا خدای خو دې غرق کا پرېږده چې دا خپله ګه په ما پرته وي پرېږده چې دا خپله ګه په ما څه پرته وي هغه ته به ظالم هغه ښکاري چې کومې چې کوم دا محبوب ترې نه څه کوي د لرې کوي چې زمونږ د الله سره د مینې تعلق راغی بیا به د الله فیصلې موږ له ډېره مزه راکوي بیا به د مونځ له پاسېدل والله که ګران شي دا تشریعي فیصلې تکویني خو پرېږده تشریعي تکویني دواړه هغه به بیا موږ له مزه راکوي چې د الله حکم دی چې دا الله ویلی دی پیغمبر ویلی دی چې پینسي اوچتې کا پینسي به بری اوس موږ پینسي به راکولی شو واه پیغمبر او الله ویلی چې ګیره پرېږده زما محبوب پې خوشحالېږي بالکل نو ټینشن الله پې خوشحالېږي زما محبوب پې خوشحالېږي زکات ورکه پیسې راواله کم په موږ ګران لګي هغه به موږ له مزه راکوي ځکه د چا دي دا الله وي خو چې کله تعلق د مینې شي عراقي خپل استاذ ته وایي ساناما راهی قلندری بما بنمائی ساناما راهی قلندری بما بنمائی کی دور دراز دیدم رسم و راہ پارسائی وی یو استاجی وی لگ د مینی پر روڈ بھی برابر کا وی دی تشو اوکمو کرا لڑپوخ کو ستڑا اکڑم وی دا اللہ رب العزت د مینی لار راتا لگا سکا سامان نو دا ډیره ضروری ده منګه وکړي منګه څنګه مې وي زمونږ سبق اسم ښکاري منګه خوږ نه دی که نه منګه د دنیا په کارونو کې خوب سے خوب تر باندې عمل کوو صحیح دی که نه د دنیا کې منګه خوب سے خوب تر بوټان مزیدار موبایل مزیدار موٹر سیکل مزیدار جامی مزیداری صحیح ده کنه که گیری نوم خسته شي غوړه مزیدار کورو مزیدار گاڑی مزیدار چې یو شته د هغې نه لږ په بره خوب سے خوب تر خو د دین په باره کې موږ به کم قانون عمل کوو ګزاره کېږي الحمدلله گزاره کیږي د گزاري زویا دا د مونږ په باره کې ته گزاره کیږي ستا مونږ چې کم دنو چې یو ورځ په 4 منټه ولګېدل بل ورځ په 15 نه لګېدل تا له ښکلی نه کو دا مونږ له ښکلی که که نه چې یو ورځ په 6 منټه ولګېدل بل ورځ په 9 نه لګي ته ګلنازې لورې لا په کته ځه په کته را روانې چې یو ورځ په 4 منټه لګېدې بل ورځ په 3 لګی چې یو ورځ د سپاره تلاوت کړی بل ورځ پاو کوي ته په کته راځي خوب سے خوب تر نو توحید کې هم خوب سے خوب تر کنه تش په منلو کار نه کېږي په معنېدلو ته رسول غواړي تش منل نه دي بلکې څه دي معنېدل دي مولانا رومي ذکر کوي وی هر که راجاماز عشق چاک شد هر که راجاماز عشق چاک شد اوز عیب و حرس کلی پاک شد وی چاته چې د الله د مینې ورکولاو شو بس هغه د ټولو پلیتون اخلاص شو خلق وی په پلان کې خان بخلاصیږو الله الله یاره چې پلان کې خانی راشي پلان کې خانی راشي سوک وی پدې کې اوس الا ماشاءالله تو مجتو نشته سیاسی لیډرانو کې الا ماشاءالله تاجت نشته ټول چې کمندونو لانچ پکاله ډاله دا پکې نشته چې هغه یو پکې خره یا داسې وای چې ټول خراب دي خو الا ماشاءالله نه ټول خراب دي الا ماشاءالله ته پکې حاجت نشته آشته پکې نه انو دا چې کمندونو هغه لګیایي سو کوئی پلان کې د ملک حل لے سو کوئی پلان کې ہو در روان 2023 الیکشن ملک کا تقدیر بدلے گا کیا بدلے گا تقدیر بدلے گا اللہ اللہ تقدیر بدل شے پس باندې
واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. تقدیر په قرآن سے شویو بدل شویو، تقدیر بری په دې بدلیږي چې دا ماینل دی مینې ته ورسوه چې دا الله مقابله کې څوک هم راځي چې دا هغې نه خلاص، دا هغې نه خلاص. که دا الله مقابله کې زما خواهش وي نو نه منم. ورېږه ته داسې وه اول د خپل بوت نه شروع کول غواړي که نه، دا من کې چې کم دننه بوت دی دا ماتول غواړي چې دا بوت مات شو بیا به نور بوتان ماتول څه شي. هذا عدوک بین جنبیک، لوی دشمن هغه زما نفس دی. افرأیت من اتخذ الهه هواه لا اله الا الله. نفس الہ نه دی، خواهش څه نه دی، الہ نه دی. خواهش ته به خدای نه وای، خواهش ته به خدای نه وای. په دې باندې خپې کېږده، خواهش ختم کا. دا الله مقابله کې که زه راځم نه، دا الله مقابله کې ځان ته زه مخې ته شم نو زه به په ځان خپږدم. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. پوه نه شو که نه؟ وای دا الله تعالی مقابله کې زما خواهش راشي نو زه به خپل خواهشو پرېږدم. دا الله مقابله کې زما مور او پلار راشي زه به پرېږدم. دا الله مقابله کې ښځه او بچی راشي زه به پرېږدم. دا الله مقابله کې پارټي او ډله راشي زه به پرېږدم. دا الله مقابله کې کبارا رؤسا راشي زه به پرېږدم. دا الله مقابله کې روپای راشي 5000 هغه به څه کوم پرېږدم. دا الله مقابله کې جنکۍ راشي زه به پرېږدم. تایسا عبد الدینار تایسا عبد الدرهم. خبره باندې نه پوهېږي که نه؟ دا د الله احد مقصد چې کله ایمان مینه شوه او الله تعالی د هر څه نه زیات څه شو محبوب شو. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان به په الله د هر څه نه زیات مینی. الله احد ځکه د مینې ځای یو دی، د تمې ځای یو دی، د یارې ځای یو دی، معبود یو دی. الله احد بادشاہ څه دی؟ یو دی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، وہی ہے حکمراں باقی بتانے آزری. بادشاہ صرف اللہ دے. زمان نفس پا ما بادشاہی نشی کولے، پا ما بانے بادشاہ سوکتے. زج پالکانو مینیگم، پا جنکو مینیگم، پا نوکرو مینیگم، پا لیڈرانو مینیگم. او دا اللہ حکم پر خودل ما تا آسان دی او اگا ما تا خپکول گرانی. زما دا توحید دروغ نه دے، دا زما دروغ دے کنا. اللہ احد، اللہ یک یو دے، زکا یو دے چی دا بچا تا اجت نشتے. اجت چی دے نو دا دا شرکت دلیل دے. فونوش وئی چی اجت راشی نو بس بیا سڑے شرکتیان پوری، کل پی ڈی ایم جوڑائی کل بل سے جوڑائی. ضرورت مندی اللہ تعالی المستغنی عن کل احد، دا ارچان پورا او یستغنی الیہ کل احد. ارسوک اللہ تا محتاج دی، اللہ تعالی اچھا تسندے محتاج. او زکا چی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نی زیشتے نی پلارشتے او نی برابر سوکشتا. لم یلد نی سوک زیولی دی، ولم یولد نزیول شوی دی، ولم یکن له کفوا احد. دا اللہ برابر اس سوک نشتا، دا اللہ برابر اس سوک نشتا، دا اللہ برابر اس سوک نشتا، دا اللہ کلاس پلو ڈکس پلو برابر نشتا. اللہ دا چاہنا مجبور کی گی. دا ایمان چی دے دا ساتل غاڑی. رستنی دو صورتون ساتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. او آیا چیز زان ساتم پر رب دا سبا.
پرب دو سبا چې هغه رڼاګانې راولي هغه چې کم دنو تیاری ختمي داغه چې هغه په خپل نور دی چې را لېږلی کتاب دی هغه نور دی چې را لېږلی پیغمبر دی نو هغه منیر دی منیر دی رب الفلق من شر ما خلق په تیاری کې شرونه وي تیاری کې شرونه وي چې کله د قرآن رڼا نه وي نو مجرم فرار ہونے میں کامیاب در رز رڼا با مجرم فرار ہونے میں کامیاب چې کله د قرآن رڼا راشي نو په تیارو کې کار سوک هر چرته وي خو پټېدلی نشي من شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه چې کله راخوره شي الله زمونږ په ایمانونو تیاره مراوله لویه تیاره دادا چې زمونږ ایمانونو ته د قرآن اوبه ناچیږي د قرآن اوبه ناچیږي یا الله داسې وخت مراوله چې زمونږ په ماحول کې د قرآن بیان نه وي او الله په ما داسې رز مراوله چې زه قرآن ته حاضري ونه لګوم اوه صحیح نه ده چې ته بوټي ته د رزې اوبه ناچئ قیمتي بوټی دی کرلی دی او اوبه ورته ناچئ نو سر به مړاوی کوي نه زمونږ د ایمان خو ځکه داسې دی که نه داسې نه دی نیخ نه دی اوبه ورته ناچو سر یې کته کړی روغ دی دا بانګ مانګ ویلې چې کله کله موږ مونځ له راشو نو لږ ژوندی دی شین په تپې پکې لږ میلاویږي دا شین تیغ پکې لږ میلاویږي که دا نه وی جوړ بس ختمېده لږې اوبه ورته اچو د خدای بنده چې د ایمان ډنډئ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پروپیګنډو کوونکو نه په مجالسو کې چې دا پروپیګنډ داسې اثر کوي لکه جادو چې الله زما خلاف سو پروپیګنډ ونکي من شر النفاثات في العقد او د شر د کوډګورو مولیانو نه چې هغه هم داسې دي لکه جینکای ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پکو وونکو نه په غټو کې ومن شر حاسد اذا حسد دی اول کې وته لګي وبخي کنه ومن شر حاسد اذا حسد د شر د کینهګرنا چې کله کینه شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دا الله پدریو صفتونو بزان پویا کی تو قرآن پرنا کی چه رب میں سوک دے بادشاہ میں سوک دے الہ میں سوک دے کپدی دریو نی پویا نو شیطان بری دی دریو کی خطا کئی وسوسه د شیطان بیا پر ربوبیت کی وی یا په بادشاہت کی وی او یا په الوهیت کی وی